فرمایي ان یسیر الریاء شرک، معمولي قدر نم نه دي د نامه دپاره، دا شرک. اوس که منې خو ولاړې د ګر جهانه څه علیحده شوې، که نه منې بیا به ګرځو نمونه به مې د الله ورکړي چې زه د الله په خاطر کوم. بس زموږ دا ټوله ناسته دا زموږ راتګ د الله ربالعزت د خپلې رضا دپاره وګرځوي او الله ربالعزت د بشیر جان د مغفرت سبب وګرځوي. د الله رسول فرمایي که چا په چا پسې غیبت وکړي، غیبت ډېره لویه ګناه ده، کفاره یې دا ده وایي الله د هغه مغفرت وفرمایي. که ما د چا غیبت وکړي کفاره یې دا ده، د الله رسول فرمایي دا ووایي اللهم اغفر له، یا الله دې مغفرت وفرمایي. اوس که یو سړی فاتحې له رالی د خلکو په زرونه په لکو واره ویل دي چې یا الله د دې بشیر جان مغفرت وفرمایه، په خدای دې مې قسم دا هر وار د بخښلو ځای هر وار د بخښلو ځای دی. خو چونکې مقصد به زموږ د الله رضا وي، نو چې د الله رضا پکې راله بخښنګ هم د الله له جانبه ده، دا زموږ وینګه به هم د الله دپاره ځي، بیا خبرې برابرېږي. الله ربالعزت دا ټول چې څوک راغلي دي الله دې هغو ته خیرونه ورکړي، الله دې د هر مسلمان کور د داسې مشکله وساتي، او چې مشکل راغلی دی و هغو ته دې الله دومره صبر ورکړي لکه پیغمبر علیه صلات وسلام ته پر خپل بچي ابراهیم باندې ورکړي، دغسې الله ربالعزت و یعقوب علیه صلات وسلام ته پر خپل ورک زوی یوسف باندې ورکړي. الله ربالعزت ته ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې زموږ ټوله ژوند د الله د رضا دپاره کړي، او پر دې تورې دې الله ربالعزت موږ ته ژوند راکړي. د دعوت او تبلیغ مقصد دا دی، پر دې تورې دې الله موږ ته مرګ موږ بچان قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت چې مري دا ووایي لا اله الا الله محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.